ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله خالقنا العلي العظيم. درشق ويسأل الله الصلاة على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثنا لپاک پروردگار سے اللہ جل جلالہ عما نواله قرآن عظیم پاک یو داسې کتاب نازل کړی دی چې پر سر باندې د پیغمبر علیه السلام امت ته چې امت محمدیه د دنیا په ژوند کې چې خیر غواړي که د یو رکاوټ لاره هم کېدل غواړي یا د ځان ژوند د زندګي مقصد او دا کوم نوع عبادت و خدای او رسول ته نږدې کېدل غواړي طول الله جل جلاله په تفسیر سره په قرآن مجید کې راوړي. قرآن مجید یو داسې کتاب دی چې الله جل جلاله عما نواله په هغه کې انسانان وفرمایل چې انسانانو ما د مځکې پر سر باندې تضاد شان پیدا کړي دي. جوړې وخلقناکم ازواجا تاسې ما پیدا کړي جوړې نو څه د هر یو خپل تقدیر معلوم دی انسان او تضاد هم مفسرین دي چې تضاد الله تعالی پیدا کړي د نن تضاد شذا یو بل مخالف ترکی تضاد د انسانانو د مطلق انسانانو الله جل جلاله تضاد شیطان پیدا کړي. نو ځکه الله جل جلاله په پای فرمایي او تاسو دشمن هغه شیطان دی. تاسو شیطان د ځان دشمن وبولئ هغه د ځان بد وبولئ. دا هغه پرې کوي دا هغه ژوند زندګي په هغه لار باندې تګ مور سره کوي لوجه دې چې دا شیطان با تا هم لري ته پولیس چې هغه زمانه یو خوښه تب تا زما په مخالفت په خلافت کې واچي زما په خلاف ورسره دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ اصحاب کرام سره ناست وي بیا په لرګي باندې کوم دوی لیکي وکړي یو څه لیکي وکړي چې دا د دین اسلام دی دا هغه لار چې کوم انسان په هر منځ کې دی د صراط المستقیم. په دې کې بلوي اصحاب کرام تابعین تبع تابعین شهداء کرام اولیاء کرام مفسرین محدثین نیکان بزرگان خلق سره پیغمبر نیکان امت دا به ټول په دې لارې کې
بلې لیکه وکړله چې دا لاره د شیطان ده، شیطان به د خلاف کار شروع کوي، انسان په دغه سیده لاره نه کوي، د ځان تابع کوي چې انسان د په ذهن کې څه ور واچوي هغه انسان به هغه رقم ژوند کوي. که په لمانځه کې انسان ته وایي چې ورسپور شي چې لمونځ مه کوه، اوس وخت دی فلانی دی بېګی دی، له ځانه مسله په ذهن کې واچوي، هغه انسان دومره په غفلت کې راشي انسان پر هغه ځای په هغه رقم پاتې شي. دغسې لمونځ، دغسې روزه، دغسې زکات، دغسې حج، دغسې نور نفلي عبادتونه هغه انسان د ځان رهنما، د ځان مصر، د ځان پوهه دا شیطان سمرلی، شیطان څنګه د زړه ورکوي، څنګه د په ذهن کې واچي دغه انسان هغه ژوند کوي. خو الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي چې دا ستاسو دشمن دی، د دشمن لاره به ترې څنګه مالوئ، دشمن به ترې څنګه له ځانه بندوئ، تاسو به څنګه د دشمن په خلاف ژوند کې رواسئ. هغه الله په قرآن پاک کې په ډېر تفصیل سره وایي، د پیغمبر علیه السلام په حدیث کې ډېر په تفصیل سره راغلی که انسان وهغه محفلو ته، وهغه ځایونو ته، وهغه مجلسو ته ولاړ چې په کوم مجلسو کې د الله او د الله د رسول خبرې ورته کېږي، د شیطان خلاف کار کوي، د شیطان خلاف سازش کوي، بیا به دا انسان کامیاب وي، دا به د الله او د الله د رسول په لار باندې روان. شیطان یو داسې ظالم انسان دی، داسې ظالم شی الله جل جلاله پیدا کړی دی په صبر. کتابونه لیکي 4 لکه، بعض کتابو کې راځي 40 لکه، بعض روایتو کې راځي 6 لکه، 6 لکه که 6 زره لکه کاله شیطان پر عرش باندې د الله عبادت وکړي، بیا 4 لکه کال زره کال دا یې د ځمکې پر سر الله د عبادت وکړي. د جبرائیل امین استاد و، د ملائکو، د فرشتو، د اسرافیل علیه السلام، د اسرائیل علیه السلام، د میکائیل علیه السلام، دا کوم نور غټ فرشتو د استاد له ده څخه زده کړې کولې، د الله جل جلاله دومره رسولی عبادتونه په کلاو په زرو وکړي. یوه سجده په کتاب کې راځي چې یوه سجده کې 2 زره کاله سجده وه د شیطان، مګر په معمولي دا رقم ښه باندې چې نبي آدم علیه السلام دنیا د راتلو څخه بعد دغه انسان انکار وکړی، شیطان مخه ځینې واړوله، الله جل جلاله خپل سپور ورکړی. ځکه شیطان الله جل جلاله په قرآن مفسرین لیکي چې څنګه موږ شیطان ته ویل چې ته سجده وکړه آدم علیه السلام، شیطان سجده نه وکړي، انکار یې وکړي، سجدې نه مخ واړوله. الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي وایي دوی موږ ګرځولي وو له ګمراهانو څخه، دوی چې زما عبادت کولې، زما اطاعت کولې، په هغه ټیم په تقدیر ازلي کې مې ولې په سپور ګرځولي، لا خپل سپور چې اخیستی وي، لا خپل د رحمت د نظر هم چې اخیستی وي. کوم انسان چې د دنیا کې سترګې روڼې کړي او په دنیا کې ژوند کوي د دغه انسان دشمن دا شیطان. نو ځکه مو الله په قرآن پاک کې فرمایي تاسې هم شیطان د ځان دشمن وشمرئ. اوس انسان دا وایي زه به د ځانه شیطان څنګه لرې کړم، زه به خپل ځان د شیطان څنګه خلاصوم. دغه انسان د هغه محفلو ته ځي، هغه ځایونو ته ځي، هغه مجلسو ته ځي، او که په بدن کې قوت وي او په عقل کې ځای وي، په عقل کې ځای وي، حافظه یې ژوندۍ وي، برابر وي، دغه انسان به بیا داسې کار کوي، دغه انسان به ذات خود راځي په هغه محفلو کې به ځان شاګرد کوي، زده کړې به کوي، یعنې مدرسو ته به ځي،
یو عالم یو تبلیغي یو دا کوم بل د لاره چې باید زده کړو ټول انسان د انسان لاره څه کوي د انسان ژوند څه کوي دا انسان به کوي شیطان علماء کرام فسر لیکي شیطان په مثال د یو عینې د یو شیشه ده انسان باندې چې په کوم رقم پړی سر رقم تخرن سر رقم تبدیوي چې د انسان چې د مخته عینک شي د خپل ځان جوړ کړي څه کوي د څه ځوان بیا چې څه یو داسې ځوانان یو دا کوم محفل راشي چې هغه د قدر ورني بیا چې شو ته چې بیا د ځان افسوس کوي وای د خلکو سره برابر نه شیطان هم دا رقم چې انسان په فضل کې واچي وای چې کوی تر هغه ځای پورې ورسي بیا بیرته د سره خپل څه چې وای دا نو تا غلط وکړل دا نو تا نه کول دا نو پلانې کار وشو دومره ظالم شی دی چې ورځ په جهنم ورځ په قیامت کې په جهنم کې جهنميان مسلمانانو ته وایي چې کوم مسلمانان علم دل په عذاب وي علم موسی او مسلمانانو ته وایي چې مسلمانانو د قرآن مجید هم راغلي ولې علماء کرام او صحابه کرام نو قبل سره راغلي ولې پر دعوه ته د رسول ګوره نن دا هغه داوی خلاف فرضیت روانه ده تاسو ته په جهنم کې یاست ورته په غور کې په جهنم کې له مسلمان زیره وي شیطان پاره چې کاش چې دا خبره نه ومنله نو دې صبر وکړه دې خبره ومنله او څنګه په وجه تاسو راځره یته په دې اجازه ورنه تاسو دا کوم ځانونه جوړ کړی دي چې هغه د الله په لارې کې واسه پنځه وخت لمونځونه وکول روزه ونیول زکات او حج مو ادا کولای هغه په وجه د نن په جهنم کې ناسې د ما سره په اور په سزا کوي نو انسان بچای انسان بیا هم ارمان کې پر دې خبره چې کاش ما ستا خبره نه ومنلې ولې زما خپل رور یا زما دوست یا زما قریب هغه نه ولا الحمدلله په جنت کې زمون په دې عذاب کې ما ستا خبره ونه ولی انسان د ځان اصلاح نه کوي وهغه ځایو خلکو ته نو چې هغه انسان اصلاح وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په بني اسرائیل کې ډېر لوی زیات غټ ولي اولاد د زمانې ولې یو غټ پیر یو غټ پوس الله د نزدې سره د الله یو دوست شیطان وای چې زه به دغه انسان له عبادتونو خلاصوم ټول عبادتونه به مې کوم او د ځان تابع کوم یم او جهنم ته به یم او د الله جل جلاله چې کوم د رحمت نظر دی باندې د رحمت نظر باندې راغلی چې نور شیطانانو صلی الله ولاړ د یوې کور کې په انجلۍ پر نس ودات کړي هغه انجلۍ د کور د خلکو په ذهن کې په مسلمانانو د مسلمانانو په ذهن کې دا واچو چې دا علاج بیماشي او د ولادت دمه دا بل څه سره نشته هغه دا راو سره دې شل علم ته ورته ویل چې دا انجلۍ مې وته بخښلې ده تر هغه وخت پورې ستاسو جوړیږي الله به شفا نصیب کړي دا ولادت دومره زور وکړي دومره کوشش وکړي دا د خپل کور کې نه لګي شیطان داسې وسوسې لاړ د کلي په مسرانو کې واچول د دغه اولاد چې کوم کور دی کوم مسران دی هغو په ذهنو کې واچول چې ته خو ظلم کوې تا د الله جل جلاله یو زده کړه در کړې ده یو پوهه یې درکوي کرامت یې در کړی دی تا کرامت غلط چلی هغه انسان مړه کېږي له دا نه وجه ته دا انسان دا زنانه په کور کې ساتل باید چې ته دا زنانه دا نجلۍ له ځان په کور کې لګې دغه سټین ته د وظیفې ور باندې کوه الله جل جلاله شفا نصیب کړي بیرته به مور پلار راشي بیا درته بوځي پخوانه ټلیفونونه ګاډۍ وه په سفر اوس په شپو شپو به سفر نجلۍ ورته لکه ده شیطان دا نجلۍ داسې په حسن کې راوستله او دا عالم په سترګو کې به یې داسې پردې ور واچولې چې دغه عالم په شوق ورته راغلی شي زنا وشوله حتی کې د نجلۍ په نس کې حمل راغی
اولاد رالی بیا نو شیطان اوس الټه کار شروع اوله ګناه باندې وکړه کم کوشش یې کولی اوس بېرته الټه کار کوي ورته راغلی منټ په منټ و دا ولي اولاد ته په ذهن کې راځي نو تا دا کار ولي کولی اوس به ته شرمنده سې ته به د الله د فهم په نظر کې راسې ته به خلکو ته څه وایې ته به خپل قریبان دوستان ته څه وایې مور پلار ته څه وایې راسه نجلۍ مړه کړه په یوځي کې پټه کړه که دې عامې وکړې زه ورته وایم چې نجلۍ له ډېره مرضه مړه شوه موږ په پټه کړه دغه رقم چم یې وکړی شیطان نجلۍ په مړه کړه له حمل سره بل وخت بیا چې مور پلار رالو دغه خبرې ورته وکړه مور پلار زور وکړي په دغه خپل دغه سړی معلم باندې چې کوشش یې وکړي هغه ولاد ټول آل ورته ویلې بیا شیطان ورته راغی او خلکو دغه فیصله وکړه چې دا به سنسار کوو د باندې او بازار شاوخوا د باسو په سارا خوا بیا په ډبرو باندې ولمرتوبې نو ټولو کلي دا اتفاق د ځان سره فیصله وکړه د سپټمبر په میدان کې کښېنولې بیا شیطان ورته راغلی شیطان ورته وایي ګوره زه به تا له دا سنسار هم درکوم زه به تا له خپل عزت بېرته درکوم ته به یو بل کار کوې اولولا خو انسان چې مجبوره شي بیا هر څه کوي ووایه ته کوم کار غواړې دا کار ته به ما ته دوې سجدې کوي هغه انسان د ډېر د ځان د قدر خدای رسول یې فورا به دوی سجدې کوي شیطان په هغه ځای کې خوشحاله شي څه وسخېدی کتاب لیکي چې اتڼ وکړي وسخېدی او دا یې وویلې چې دا هغه ولي الله وایي چې د الله جل جلاله رحمت 24 ساعته پر راورېدی دا هغه ولي الله وایي چې ګډ ورځ په ورځ کې بیداره کوم ورځ نه وه روژه په خوله نه وه دا هغه ولي الله دوی شپه به نه و دی په غفلت کې ویده ده به ذکر اذکار دی به سجده کې به خدای ته په زړه باندې پروت نن هغه ولي الله ما د الله د رحمت له نظر او قهر نظر ته بوتي دی مې الټه د ځان بنده کې ما د الله له بندګۍ لا وایستلی انسان هېڅکله د شیطان مقابله نشي کولی د شیطان مقابله هغه ټیم انسان کولی شي چې هغه انسان د ځان اصلاح په هغه ځای کې وکړي چې هغه خلکو سره کښېني چې هغه خلک د شیطان خلاف لار وشي چې مثال شیطان ته راتلی دا کلمه ووایه دا کار وکړه دا عبادت وکړه دغه مسجد ته ورشه دا سیستم وکړه دا ترتیب وکړه لکه هغه د دین ترتیب د دین چې کومه لاره ده هر انسان خلق الانسان ضعیفا الله تعالی فرمایي په قرآن پاک کې وایي چې انسان ډېر ضعیف پیدا کړی مګر انسان دومره په غفلت کې دی چې دی دا وایي زه په خپل ځان پرایم محترم دوستان د شیطان د وسوسو ده د شیطان د جام څخه بندېدلو خلاصېدلو څخه انسان ته پکار دا ده چې د هر لمانځه بعد 3 دیرش وارې سبحان الله 3 دیرش وارې استغفر الله 4 دیرش وارې الله اکبر بیا علماء کرام فرمایي وایي چې ډېر خلک یې په دواړو لاسو باندې داسې بندونه 15 بنده 15 د 10 بنده بیا یو بل سره ویل 3 بنده علماء کرام فرمایي چې شی کین لاس چې دی دا د په دغه باید چې ذکر ونیسي دا د ذکر او د شو کارونو کې ایستل شوی دی بیا چې باید انسان یې په یوه لاس وکړي یو وار بندون داسې لاړو سي دا بېرته واپسي بیا بندون داسې راغلی د 10 یو بل بله بیا پسې د 3 دغه ذکر دا چې کوم انسان کوي هغه انسان به په زړه کې نرم وي د شیطان د وسوسو بچاوي هغه انسان ته به دین محفلونه مونځ عبادات روزه مبارکه حج مبارک خپل د ځان څخه د مقدار روپۍ د زکات د خلاصېدلو دا ټول عبادات دا به د دې په شوق سره کوي په خوند سره به کوي الله به یادي د الله رسول به یادي او بل محترم دوستان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کوم انسان درود شریف پر ما ووایي دغه درود شریف لاړ شي په اسمان کې وریځ ولاړ بیا دا وریځ دغه رقم دغه هغه وریځ ته حکم وکړي ژغ باندې وکړي چې ته ما ته امر وکړه ما ته حکم وکړه زه وورېږم د ځمکې پر سر باندې رحمت ووایه هغه ورته وایي چې د استفادې یعنې د فایدې رحمت ور باندې وورم چې کوم بیا علماء کرام بیا هغه حدیث شریف راغلی چې هغه ساعت کې راشي د ځمکې پر سر ولګي هغه سپین ځرس که هغه ساعت پر انسان باندې ولګي د انسان ژوند او زندګي برابرېږي
د پیغمبر اسلام من محبت پیدا کی د الله جل جلاله من محبت پیدا کی دا انسان د الله قرب نظر او چې په کوم دغه اساس کې چې پر کافر باندې ولګيږي الله جل جلاله هدایت ته بیا الله د اسلام شو محترم دوستان بل حدیث چې د جمعې مبارک په ورځ باندې حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان درود شریف وایي هغه په خپل او په عام ورځ کې څوک وایي هغه د فرشتو په ذریعه هغه انسان ته رسېږي. محترم دوستان درود شریف ډېر خیال ساتل او د هر لمانځه بعد سبحان الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله الله اکبر دا کلمات وایي دا د انسان ژوند زندګي برابرې د الله جل جلاله د شیطان وسوسو او د الله دغه غږ بچوي الله جل جلاله نور نصیب کړي الله جل جلاله موږ تاسو ته دا خبره فکر نصیب کړي دعا وغواړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجيش من أحد جعلنا منهم إلى السمر على الإسلام والسلمان وطول من أكون رحمة الله وطول من أكون فضل يا إلى السمر على الإسلام والسلمان من الدنيا والسيدي وطول برحال من رحمك قبرنا منورك إلهي قبرنا من جنة الشوق شو برزي يا إلى السمر على الإسلام والسلمان من باران دي فكوروك دي فاستطالوك دي فهذه مجلس دي شوت الشفاء كان لا عبد الله بن مسلم فهذه المجلس يا إلهي الشافع كم سرح الدنيا تغلى عبد خزانور فكيه تمام على الإسلام والسلمان خير رحمة نوره خير قدر رحمة نوره أو يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان فكول من أدخل فضل رحمة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب